دا چې د عبستا خو زه صرف د مدرسې په حواله سره لږه خبره کوم د قرآن او د صاحب قرآن او د علما په حواله سره حضرت تاسو ته خبره وکړه نن دا چې مونږ او تاسو تخکاری د دنیا دا ټول نقشې د دنیا دا هر څه دنیا او ما فيها حضرت تاسو په مخ کې دا خبره وکړه چې الله جل جلاله د دې معصوم د وجه چې دا کم معصوم په خپل وړو کې ژبه باندې د قرآن تلاوت کوي الله د دې د برکته مارغان له رزق ورکوي الله جل جلاله زناور له دې د وجه رزق ورکوي الله جل جلاله د دې معصوم د قرآن ویلو د وجه الله په موږ باندې د اسمان نه باران راوړي دا زمون د پارا ډیره د سعادت خبره ده چې زما بچي سار قرآن روالی هغه د سینې سره ولګي او راشي مدرسې ته جمعات ته او استاد مخې ته کینی او اعوذ بالله وبسم الله وای الله رب ذل جلال د دې پاک نوم د برکت د هر څه قائم کدا نوم ختم شو د دنیا دا ټول نظام به ختم شي دا هر څه به ختم شي دا څه نقشې چې ماته تخکاری دا هر څه نقشې به ختم شي الله دا ټول نظام د خپل نوم د پاره پیدا کړ کومنګ چری دا نوم نه وایو مونږ چری په دې نوم په ویلو کې سستی لاپرواهي غفلت کو نو بیا عذابات په مونږ طرف ته متوجه شي بیا به مونږ باندې قسم عذابونه راځي نن مونږ وګورو فضائل اعمال کې شیخ صاحب لیکلي چې د دنیا د مسلمانانو د زوال سبب دا دی چې دی به قرآن پریدي دی به قرآن محض د قول و قسم د پاره رالی قرآن چې د کوم مقصد د پاره نازل شوی هغه مقصد به پریدي اوس خو نوې فتنې رالی یو فتنه پکې راوته هغه وای د توتی په شان قرآن ویل داس دي تا ته څه پته ده دا قرآن د توتی په شان دا معصوم بچي په دې چې بچي وای د فرشتي د رحمت فرشتي خپل پر دې معصوم ته وړي دا ته دې څه اندازه ده د دې اندازه به تا ته ال لګي چې ستا د حقیقت سترګې رڼا شي او دا ظاهري سترګې دې پټې شي د دقیق خلکو د پاره کم خلق چې د قرآن تلاوت عبس ګرځي الله وای لهم قلوب لا يفقهون بها زړونه دې خو پوهیږي نه ولهم اعین لا يبصرون بها سترګې دې خو یې نه ولهم آذان لا يسمعون بها غوږونه دې خو اوري نه الله جل جلاله ویزنویم اولئک کالانعام چې یو سړی دې حالت ته او کیفیت ته ورسی د قرآن تلاوت عبس غني د قرآن دا مدرسې عبس غني د قرآن ویل د قرآن ذکر عبس غني الله وای دا زناور دی زناور ختم لا خده زناور ته یولار ته وخیا هغه باغلار ستانه بغیر زی او راضی بل هم ازل الله وای دا زناور نم بدتر دی کم سړی چې قرآن تسبق ګوري کم سړی چې علما او تسبق ګوري کم سړی چې دې طلباء او تسبق ګوري الله وای دا زما خاص خلق ته هم اهل الله وخاصته دا زما خاص خلق ته دا الله والا خلق ته دې ته تسبق وکتل مولانا احمد علی لاهوری رحم الله وای کم خلق چې علما او تسبق ګوري زینم داغي قبرونه چې داغي قبرونه د جهنم غړي دي غړي یو سړی دی یو سړی خپل نعت ولیکو یو سړی خپل خط ولیکو هغه ته وای دا خط زما په مخ کې وایا هغه ته هغه په مخ کې ویا سوره خوشاليږي کنه فطری خبره ده خوشاليږي کنه دا د الله کلام دی دا د الله رب العزت را لګلې کلام دی دا الله مونږ ته خودلې دا الله جل جلاله دا کلام مونږ ته را لګلې نو دا کلام چې مونږ وایو الله جل جلاله به سوره خوشاليږي الله جل جلاله په دې سوره خوشاليږي چې موږ دا کلام وایو زما هغه بچي چې لا پخا او بد نه دی پوها د قرآن تلاوت کوي یاد ساتي د دې دا نامه اعمال دا ټول نه کوي دا د غیمور پلار دا د غیمور پلار لپاره اکاونټ نه او زه ډیر په افسوس سره وایم زه په دې د دې خلکو سره پاتې شوم زه په دې علاقه کې پاتې شوم زه خاص کر زمون پښتانه د قرآن سره ډیره مینه کوي خو نن سبا چې کوم تعلیم یافته طبقه ده هغه
لگا بل طرف روانه ده هغه وای قرآن منو چې د الله کتاب دی قرآن منو چې الله رب العزت را لګلې دی خو دنیا مې زده کول غواړي ما د دنیا د زده کړې نه انکار نه دی کړی ستا انجینری ستا ډاکټري به صحیح الله داسې انجینران نه لګلي چې ستا دا انجینری به فیل شي الله وایي واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا الله وحي وکړه چاته د غبین مچای تا چې هغه خپل کور کم ځای جوړای په سفر کې او داسې چې ده په ونو کې دی جوړای الله وحي وکړه تاسو چرته د غبینا مچای کور لیدلې څنګه ای مسدس شکل کی هر طرف تا بغیر د پیمانې نه بغیر ستاد اوزارو نه بغیر ستاد سامان نه بغیر ستاد اوزارو نه هغه په مسدس شکل کی هغه په شپږ واړه طرف ته برابرۍ باغی کې به تک کجیونی نه نستا انجینری د اوزار سره ده الته انجینری الله رب العزت داسې ور کړی پته دا ولګی دا چې اصل علوم د قران علوم دي اصل دین اصل علم دا د قران علم دی زنویم الله جل جلاله وای د الله نبی وای خیرکم من تعلم القرآن وعلم پتاسو کې بهترین سړی هغه دی چې قران په خپل لولي او بل دی خي دا د ټولو نه بهترین سړی دی دا د ټولو نه بهترین سړی دی دا علما دا قاریان دا حافظان دا بچی چې کوم قران لولي دا بهترین خلق ته او زنویم د الله نبی وای الکیس من دان نفسا نن خو زما ستاد کامیابی معیار بدل لې د چا سره 2 روپۍ راشي مونږ وایو او دا سړی خو ډیر کامیاب شو دا دې سړی پلار بدا چل کو دې سړی خدا سے پیسہ وګټلا دې خو ډیر کامیاب لاړو الله وای دا نه کامیابی الکیس من دان نفسا کامیابی دادا عقل من سړی هغه دی چې اغزانو پیجندو من دان نفسا وعمل لما بعد الموت او دراتلون کی اخرت لپاره د عمل وکړو دا سړی عقل مند دی دا سړی کامیاب دی فقد فاز فوزا عظیما دا سړی اصل سړی دی دا کامیاب سړی دی دا د الله په دربار کې کامیاب سړی دی دا زماستا سوچ او زماستا فکر دا غلط طرف ته روان دی کامیابی په قران کې دا کامیابی د الله په دین کې دا کامیابی د نبی علی السلام په سنتونو کې دا کامیابی محبت د الله سره تعلق دا د الله د نبی په سنتونو کې دي زنویم قران وای قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله د الله سره مینه کول غواړي لار د تخیم الله وای الله سوي فاتبعوني اے حبیب ته دي ته وایا چې دې ستا تابعداري اختیار کی يحببكم الله الله د دې سره مینه شروع کی ويغفر لكم ذنوبكم د دې ګناهونه به الله معاف کی والله غفور رحیم او الله ډیر غفور رحیم ذات مونږ په دې خبر ځان پوهه کو یو واقعا ته بیانو خپل خبر خلاصوم حضرت چې ده خو تفصیلی خبر د علما او د اهل القرآن په باره کې وکړه دا ماشومان دا بچي دا د مدرسې دا ناستا دا د جمعات دا ناستا دا سبا پکارې دوه ولدا نور هرڅ فضل دي تاسو ته حضرت وی چې دی معصوم د قرآن د برکته الله مارغان الله په سمندر کې میان الله په هوا کې مارغان الله زناور الله سارو الله انسانان الله الله هر شي له دې قرآن د برکت رزق ورکړي د دې قرآن او د حدیث د ذکر د وجه الله جل جلاله دا رزق د دې د وجه ورکړي نو مونږ ته پکار دا چې د قرآن سره خپل تعلق مضبوط کو قرآن خپل بچو ته وخیو نن اسکول ته په څومره پابندۍ سره چې التدان فی سوره علی ما ته پته دا ما غریب نه غریب سړی هغه په پرایویټ اسکول کې خپل بچي داخلي 10,000 روپۍ 40,000 روپۍ په کورونا کې ټول خلک چې هغه په دې باندې یار زمونږ بچي اسکول ته ځینه او موږ پسې په مخه د اسکول نه ټلیفون نه روان دي چې پیسې راکړي دلته سوره فیس دی دلته سوره غټه دلته الله جل جلاله یو نن دا یو تقریب دی په دې تقریب کې چې کوم ماشومان ہوتا انعام ملاويږي دغه پلاران بچ دی هغه ډیر زیات خوشاله یو هغه تقریب دی یو دا تقریب دی یو د دې په شان په آخرت کې راتلو والا دی د آدم علی السلام نوالا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې با ټول پیغمبران ټول صحابه او اولین او آخرین د اولین انسان نوالا تر آخری قیامت راتلو والا قیامت راتلو پورې چې کوم آخری سړی راځي هغه ټول خلق په موجودي او الله جل جلاله با خپل انعام ورکړي الله رب العزت با هغه تقریب وي نن تا د اسکول کې وای تبراش استا بچی ته انعام ملاوي تلاړ شي بازار ته غل چې نوې جوړواله زما بچی چې ټول اسکول ټاپ کړي
زما بچی چې دی ټول اسکول ټاپ کړی دی او هغه چې اتزان له په کپړو کې نه ځایږي زما بچی نن ټول اسکول ټاپ کړی هغه د آخرت ورځ د قیامت ورځ هر سړی به خپل خلو کې ډوبي یوم یفر المرء من اخی و امه و ابي د هر سړی بزان لشانی هر سړی به یو بل نه تختی هر سړی به وای دا سینه چې د زمانه نه کیو غواړي په هغه ورځ به الله حافظ قرآن تا د قرآن از ذکر کون کی سړی تا او داغه بچی تا الله بچی دے څنګه تاجونه پسرای البس والداه تاج يوم القيامه ذوه احسن من ذو الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا مور خپلار تبیدا سے تاجونه پسریږي چې دا د دنیا دا کم نور چره د دین بزیات دا غی رڼای نو ایته د هغه سړي په باره کې سوي د حدیث مفهوم دی چې هغه په خپل په قران عمل کړي هغه په خپل قران ویلې دا د الله د ذات نه وته کلام دی الله رب العزت په دې باندې ډیر زیات خوشاليږي او چې څوک یې او بیا نه ازدګي او بیا یاد وته نه او بیا یېرږي الله په دې ډیر زیات خفقيږي نو موږ له پکار دا چې څنګه د دنیوي تعلیم د پاره موږ خپل بچی لیګو اغیلا صفا یونیفارم ورکو اغیلا چې موږ داغي فیس په وخت باندې ډکو موږ داغي د استادانو سره پرابطه مونږ هغه ته ټلیفون نه کو مونږ داغي معلومات اخلو مونږ داغي سره زو اسکول کې استقبالیه کې منیجمنت سره او داغي خلکو سره مونږ میلاویګو مونږ وای زمونږ دا بچي به څنګه مخ کیږي د چې د په میث کې کمزور دی د په فزکس کې کمزور دی د په کیمستري کې کمزور دی د په بایولوژي کې کمزور دی دا کمزوري به وزي څنګه داغي د پاره ټیوشن ګوري داغي د پاره خلک ګوري داغي د پاره دغه کې او چې د په قران کې نو دلته قاری سے په مخ وای ټلیفون نه تکای ستا بچی نه راغله ته ښا اخو ما در لګلې ستا بچی نن کپڑے ښکارا وړي ها ته ما هوله پاکي ور کړې وي ستا بچی چې نن پټیم نه راغله ستا بچی نن مزل نه راغله نو باغی باندې زمونږ چې الټا به قاری سے مونږ ته ټلیفون کوي مونږ ناراضو چې د قاری صاحب نه تاسو کو محتمم صاحب نه تاسو کو ناظم صاحب سره کینو چې زما د معصوم بسنګ مخ کیږي دی په قران کې څنګه ماهر کیږي دی په قران څنګه خپل وي دی په قران عزت کړ څنګه په اسانه سره کوي اغه د لپاره مونږ ته فکر نشته نو دا فکر اصل فکر دی واقعات ته بیانوم بیا خپل خبره ختموم وخت مختصر دی چې یو سړیو وای د قبر اصل منزل له هغه قبر کې چې تاسو دا قران پکار شو نور دل څه پکار دي الله رب العزت دی مونږ له قران سره مینا د دې مدرسې سره د طلباو سره د قران والا سره د علماو سره د اهل الله سره محبت را نصیب کی هغه واقعیا کې وای چې یو بزرگ چې د پلار تیرېدو ګوري څه چې مړی د نینو په شکل کې د دانو په شکل کې او د چولو په شکل کې څه شیزونه راغونډي یو سړی نه هغه په منبر باندې ناشته دیو ته حیران نه هغه صاحب کشف بزرگ تپوس کوي داغي سړینا چې تاسو کې او داخله کسکای هغه ورته وای ز چې د یو حافظ قران پلاریم او دا خلک عام مسلمانان دي نو هغه ته تپوس کوي دا نینی سری او ته ولې نه راټوله ودا د خلکو راغلی شوی او را لګلی شوی عملونه دي دعا کې مونږ وایو یا الله ټول مسلمانانو بخا نو دا اغیدا د نینو په شکل کې ملاویږي او هغه لګیا دي راټولې ودا د عام مسلمانانو دواګانی دی راټولې او ته ولې داسې ناسې وې زکه ناسم چې په ما پسې روزانه د ورځ یو قران زما بچي حافظ قران دی غره بخي ما ته د دین نو ضرورت نشته ما ته د دې شي ضرورت نشته هغه ته پوس کا استا بچي کم زید او ته د کلی نه وفات شوی هغه ورته وای زما بچي په فلانی کلی کې د بیکری کار کوي لاړ شه زما سلام وته وایا او تبوینی چې هغه تعالی سودا درکې او سودا بدل تلی خو به د قران تلاوت کوي د لاړ سیدا بزرگ هغه زیتا هغه کلی تا هغه بیکری تا هغه دکان تا هغه حافظ قران سره لاس میلاو کی سلام نه پسته د پوس کوي ستاپلار وفات شوی وای او وای ته روزانه یو قران وای او وای مبارک شه ستا دا قران ستا دا قرآن الله ستا پلار ترسي او ستا د پاره د سعادت خبره ده سو وخت بس دا بزرگ بیا تیریږي په دغه مقبره باندې ګوري سو چې هغه سړی هم چې دغه نینی راوړل هغه دانی راغونډي د چاولو په شکل کې د چولو په شکل کې نو دې ته پوس کوي دا څه چللې دا څه چلو شو مخکې خطبه منبر ناسوي اوس ولې تدین نو تکي ناشتي نو هغه ورته په جواب کې وای کم سړی چې په ما پسې قران را بخو هغه وفات شو هغه وفات شو نو دا اصل ګټه دادا اصل ذخیره دادا اصل کامیابی دادا اصل د دین ذکر دادا اصل د اغه جان د پاره پیسې دادی دا پیسہ بالته چلیږي رایج الوقت سکا دا بنه چلیږي د قران تلاوت به چلیږي دا اعمال بستا سره زی وای چې کلا یو سړی وفات شي نو دا
قران د دې سړی له تسلی او تشفی ورکړي چې غم مکو زستا سره او قران داسې جګړه لودي چې داغه جګړه د الله په دربار کې قبول ده الله رب العزت نه دعا ده الله دې مخکې ماته او تاسو ټول ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي الله دې محتمم صاحب ناظم صاحب او دې مدرسې له دین دغني رات چغني ترقی ورکړي او امید لرم چې د دې محله خلک په دې مدرسې سره भरपूर تعاون کوي